الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو تاسو ګورئ پروګرام خیر خبر او زه تاجر علم یم. قدرمنو څنګه تاسو ته پته ده په پوره دنیا کې چې د کرونا وایرس وبا خوره شوې ده، د دې د وجې پاکستان کې چې زیاتره کیسونه مخکې راغلي دي. بیا کوم د سوات خبرو کوم سوات کې چې دغه بلاشي کیسونه راغلي دي. دا وخت کې زه په د سوات سیلاني سیمه کړاکړ سیمه کې موجود یم. چېرته چې به په د کرونا وایرس نه مخکې د دې وبا راتلو نه مخکې به دا ځای ډېر زیات ګڼه وه، ډېر زیات هله ګله به وه، دلته ډېره زیات خلک به دلته موجود وو. هغه کوم خوشحالیان چې دی به خلکو مانځلي. دا وخت زه په کړاکړ کې دلته مو کوریج دپاره راغلي وو، نو د چیک پوسټ دلته مې هسې خیال وشو چې یاره دلته مې یو پروګرام ریکارډ کړو. دلته ودرېدم، هېڅوک نشته. صرف تاسو دا ښودل غواړم په کوم ځای کې انسان نه وي، کوم ځای کې ژوند نه وي، نو هغه ځای که ډېر ښکلی خو زما په خیال هغه ځای هغه ښکلا هغه هر څه ډېر پیکه ښکاري. دلته څه ملګرو سره به هم خبرې اترې کوو. دا وخت کې زما سره زموږ یو ملګری موجود دی، مظفر شاه باچا چې دی هم دلته موږ سره راغلی دی. ده سره خبرې کوو چې دی دلته اوس څه محسوس کوي، ځکه دی دلته هم راغلی دی موږ سره. نو هغه سوشل ډسټنس چې دی به هم فالو کوو، کوم احتیاطي تدابیر چې دی به هم فالو کوو. مظفر شاه سره خبرې کوو. السلام علیکم مظفر شاه. وعلیکم السلام. مظفر شاه دلته راغلی یاره دی کړاکړ ته، نو څه محسوس کېدل ته د خیال غړم چې به اکثر رالو دلته به ډېر زیات ګڼه وه، خلک به راغلي وو، ډېر خوشحالیان به یې مانځلي. دا ځای به ډېر زیات ښکلی ښکارېده. اوس دته دا ځای څنګه لګي؟ ډېره مننه تاجدار عالم صاحب. بلکل څنګه چې تاسو ووایئ چې مخکې به موږ رالو نو دا ځای به ډېر آباد و، دلته کې به ډېره مزه وه، ډېر ښکلاګانې به وي. نو د قدرت هغه ښکلاګانې خو اوس هم موجود دي دلته کې، خو هسې چې اوس موږ دې ځای ته وکتل نو موږ په خپلو کې خبره وکړه چې دا ژوند چې کوم دی یا دا ښکلاګانې چې دي دا د انسانه پورې دي. چې کله انسان په یو ځای کې نه وي، ژوند په یو ځای کې نه وي، نو بلکل ویرانیانې دي دلته کې او ډېره سناټه غونډه کې ده. چېرته بعضې نیم یو ګاډی تېر شي که نه نور څه نشته دی. نو بلکل مکمل سناټه ده دلته کې. مظفر شاه څه نظر لرئ که فرض کا تاسو به نوټ کړي دا خبره کله چې په سوات کې طالبانیزیشن و، په هغه وخت کې به زما یقین دی چې داسې دا ځای به لږ دغه شوي که نه، دې نه پس ما ته چې ته نه یاد، ځکه موږ هم د دې علاقې او دې سره تعلق ساتو، نو ما چې ته داسې نه دي نوټ کړي چې د کړاکړ کې یا کوم ایون کړاکړ نه که د سوات ملمجبه سیمه ده که علام دی، هر ځای کې چې دی هلته چې ته داسې ټایم نه دی راغلی چې هلته کې سیلانیان نه راغلي. صحیح ده. ایون که سیلاب راغلی نو هم به دلته دا خلک راتله، دې کړاکړ ته دې کوم غریزي سیمې کې دي. اوس په څه نظر ګورئ دا به کوم طرف ته دا حالات ځي؟ لکه تاسو څه په دې نظر کې څه دي؟ تاجدار عالم صاحب داسې یو وبا راغلې ده چې غټ غټ حکومتونه، غټ غټ چې کوم ماهرین دي، هغوی د دې په عقله باندې څه نشي ویلی، څه پیشګویي نشي ورکولی چې دا شی به د کومې پورې روان وي. خو بس یو سوال به د الله نه کوو چې الله دې وکړي چې دا وبا چې کومه ده د دنیا نه زموږ د دې ملک نه ختمه شي او یو پیره بیا هغه ژوند چې کوم دی هغه معمول طرف ته راشي او دغه خلک خپل ژوند کوي د خوشحالو ډک ژوند. ډېره مننه قدرمنو کتونکو. څنګه چې تاسو وکتل مظفر شاه صاحب خبرې وکړي، دا وخت زه به د خپل کیمرامین صاحب ته ویم چې تاسو ته د ښکلاګانې لږ وښیي. دا د کړاکړ روډ دی په کوم چې به ډېر زیات خلک تله راتله او ډېر زیات ښکلی ماحول و. دوست تاسو ته صرف هغه یو ځای ښیم کوم ځای کې چې به ډېره ګڼه وه دلته. دا یو موړ دی، دا به تاسو کیمرامین صاحب وښیي نه ښکلي هغه لاندې کورونه، کوم هغه نظاره چې دی هغه دلته ډېر زبردست دی. او کله چې باران وشي یا کومه لړه چې راشي دلته کې دا ځای چې په هغه ټایم کې ډېر زبردست ښکاري. نو د بل پروګرام پورې خپل کوربه تاجر علم سره د پروډکشن ټیم اجازت ورکوي. د لوی الله پامان. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.